دا زموږ ملګري دي خو که چا ورته په بدو سترګو وکتل نو سترګې به دې وباسو سترګې چې دا خو د لرګیتونه ماته دي دا چا نه به بلکل سترګه نه سولوئ او زموږ په لاس کې چې صحیح موږ به دله سنډه په سفر خېجو سنډه انشاءالله او دا په پینډال کې چې کوم ملګري راغلي دي د لرې ناسه د دې شکریا دا کومه ټولو ته بخیر علي وایم دا یوازې دی احمد باچا خبره وکړه خو دا یو خاندان نه دی دا کلي په کلي خلک دی او د دې دومره زیلې خورې شوي دي چې انشاءالله تعالی نن دلته دی او سبا به موږ ګلتانه کې او بل ورځ به په خودخیل کې او بل ورځ به په المازي کې نو زه دا تاسو ته دا خبره کوم چې د باچا خبرې وکړې خو د ده پلار د 40 کالو نه راایسته په نیشنل پارټۍ کې قربانۍ کړي دي ډېرې هلې ځلې کړي دي خو هېچا ورته قسم په خدای دی که واخا چې ولي راغلي نه دي او د خپل هغه غریبۍ کې خپل د کندوانو د جوار او غنم خرڅ کړي دي خو د دغه کور مټې مضبوطې کړي دي که هغه په خودخیل کې دی که هغه په امازي کې و که هغه په بونیر کې و نو د هغې سره یې ګاډې کړي دي لشکر یې جوړې کړي دي او په نیمو نیمو شپو د هغې لپاره تللی دی مونږ پسې دلته رالو باچا دی خدای پاک روغ صحت ورکړي د جمشید خان دپاره چې د هغه الیکشن ته ولاړو نو مونږ ورپسې رالو چې باچا تا پسې راغلي وو او دا زمونږ علاقه ده خو هغه ویل چې نه که زما 2 ووټۍ او که 1 ووټۍ او که 5 ووټۍ خو دا به د مشر بابا په پیټۍ کې زه په یو حال دا کور نشم پرېښودی خو هغې د دې هېڅ څه دغه نه دی کړی نو زه دا وایم چې زما په لاس کې هېڅ نشته ډېر غریب یم دا زموږ ملګري دي خو که چا ورته په بدو سترګو وکتل نو سترګې به دې وباسو سترګې دغه به پکې هېڅ چل نه وي بیا زموږ نه چې به کومه خاوره ناست شی نو MLA صاحب دلته زموږ د دې 3 کلو دا بجلي چې د لا خدای او د ده پلار کړې ده بیا یې دا میټرې موږ له سرکاري راکړي دي نن که په دې خاوره باندې څوک کي څوک دا ثابتولی نه شي د هغه لالي تختو نه په دې بله شیره په ډېره خوي او په دې علاقو کې دا کلي د شمارې نه دي دا د بجلۍ نه نامحرومه پاتې شوي وو دا زموږ MLA صاحب کړي دي نو وروڼو نور دلته د کار څوک دي دلته یو متل کومه یو بادشاه لګېدلی و یو باز یې ساتلی و نو باز یې د دې لپاره ساتلی و چې رقیب به ماله ښکار کوي نو چې هغه کله لوی شو او په مرغۍ پسې سره فوج ورسره و چې پرېښود پسې نو باز لړ په هغه چندان او چینه کې پرېوته او مرغۍ لړ د تنګو د پوی سره پرېوته نو یو 2-3 ماشومان رالو باز یې راونیو چې یې راوایغستو په غېږ کې یو اتیم پرې راغی چې کړڅه شي چې کور ته بوتو نو مور یې وی چې اوهو دې خو ډېرې نستووالې دي هله بچیه چاړه ماړه راوړه دغه نوکونه سانګونه مکو خار سکې کټ کړه بیا پسې بادشاه خلک راولېږو نوکرانه چې بوډۍ ته ووایه چې دا باز راوباسه هغه چې راغلی ته په مرغو بادشاهي کوې که ستا د بندیانو سره بادشاهي ده بادشاه ته به دې ووایه چې پخپله به راشي هغه چې کله بادشاه راغی ویې کاږه هغه غریب نه یې هر څه کټ کړي وو هغه چې ولې په سر لاس و بوډۍ ته یې واپس والی تا خپل کار پرېښی نو داسې ډونډه ښیي نو انشاءالله تعالی چې دا خلک په ډونډه ګرځي او زه وایم باچا ته چې دا خو د لرګیتونه ماته دي دا چا نه به بلکل سترګه نه سولوئ او زموږ په لاس کې چې صحیح موږ به دله سنډه په سفر خېجو سنډه انشاءالله او تا چې د چا سره به اعلان کړی دی هغه دا دی مخامخ ناست دي توبه خدای توبه خو انشاءالله تعالی دغه خلک وي جوار ګڼ شي نو موږ پکې للونکو وي زموږ پارټي ګڼه شوې ده نو موږ درپسې داسې للون راغوستي دی انشاءالله تعالی چې تیغ به پکې هم نه زرغونېږي تیغ داسې به څنګه دا د دې خبره نه ده څوک د اسلام په نوم باندې سیاست کوي څوک د څه په نوم باندې سیاست کوي نو ته اسلام نه غواړې ته خو اسلام آباد ته پېښور غواړې رورې راته څه کوې یو سړي راته بولې پرویز نوم یې دی زموږ د حاجي صاحب دی ډېر زیات ملګری دی یو 4-5 کسانو ورته یې وي چې داسې چل دی او داسې پورې کیسې ورته کولې نه هغه ووایي چې نه ما ته یې وویې ګورې خفه نه شي دا ورته نه قسم په خدای چې هغه ډوډ خو موږ دې له ورکوو نو ما ورته ویې دغلته چا یو سړي د بل نه خر غوښتي و ژرندې له نو هغه ورته خر هم ورنه کړو ډېر زیات دغه یې ورته وکړو ستغې سپورې ورته په دیره کې وویې نو هغه ویې خفه شوې ویې نه خفه کېږم نه زما خو یو ژرنده نه ده که دې له دې نو بلې له به یې راکړي که بلې له دې نو بلې له به یې راکړي
حاجي دا ان شاء الله تعالی هر وخت راځي او دا کارونه او دا ارس د دې په سر باندې دي زه د دې ډېره شکریا ادا کوم او په هر میدان کې سره موږ ملګري یو ان شاء الله تعالی دا څوک سوی دغه خبرې دا شاهزار اخردي او بل په نمبر بسټ کړي ان شاء الله تعالی تاسو ډېر وخت نه علما زما ډېر دا مشران ناست دي شهزاده اکبر خان دی او جي صاحب دی خو زه تاسو نه په دې شعر باندې روزخط علما وایي پښتون نه په پښتو کې یو پوښتنه وکړه او که ته پښتون یې وایې مینه دې له چا سره ده نو پښتون له په پښتو کې جواب داسې ورکړو او که ته پښتون یې زما ټوله مینه تا سره ده